أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. سورة الحج 75 نمبر آیات. په دې 75 نمبر آیات کې دا مسله ذکر کیږي چې د رسالت د پاره او د پیغام وړلو د پاره الله تعالی چې کوم فرشتي خوښ شي هغه انتخاب کې چې ته وحي دنیا ته وړي او په انسانانو کې چې کوم کس خوښ د الله تعالی په علم کې صحیح موضوع ني هغه انتخاب چې د پیغمبر شي خلکو ته دعوت چره نو رسالت او پیغام وړل د الله تعالی په اراده سره د الله تعالی په علم سره کیږي دیږي انساني دخل نشته کافرانو به اعتراضونه کول چې را نبی عليه السلام پیغمبر شو مونږ ولې پیغمبران نشو او مونږ خپل ویلو سرداران مالدار خلک موجود او هغه ولې پیغمبران نشو دا څه چلو چې په انتخاب شو اسی بیزه او ناجایز اعتراضات وکول پرشتو بارکه دا منل چې جبرائیل السلام د وحی وړلو لپاره مقرر پرشته ده لکه د نبی عليه السلام بارکه ډېر اعتراضونه لرل او دغه اعتراضونه ټول پیزایو نو دې ځکه کې جواب ذکر کیږي چې الله یستفی من الملائکه الله تعالی غوړه کوي د فرشتو نه رسولن د پاره د پیغام وړلو ومن الناس بخلو کې هم څنګه چې فرشتو کې انتخاب کې د انسانانو کې انتخاب کې د الله خو خدای د الله اراده د خلکو به دخل نشته ان الله یقینا تعالی سمیع اوریدن کې بصیر لیدن کې الله تعالی د دنیا د حال نه خبر دی یني اوري نو هغه شان موضوع کار کوي نو کوم څه چې کې د طلب علم کې موجودي د سبي علم او اتفاقی حدیثین دي يعلم د الله پیجن ما هغه څه بین ایدیهم چې مخکې د خلکو نه دي د خلکو مخکې د سره روان دي وړاندې پر روانه زمانه کې هغه حالات باندې مخکې نه الله پویږي چې دې څه وکړي وما خلف ما جور سره دوی نه دي ورسته چې کوم ماضی زمانہ چې کم دا کم چې تاریخ یې سو ګرځيږي او تیر شي دغه د انسانانو نه یې لیکن الله تعالی ته پورا وریا دي الله تعالی په علم کې موجود دي نو چې کله دغه الله تعالی اوريمو اینیمو تیر حالات را روان حالات یو شان پیجنې نو هغه د پیغمبري د انتخاب لپاره هم پویږي چې د موضوع دی او دا ولا موضوع نه دی نو هغه ترازونه عباس شو چې د پیغمبر شوی ابو جهل پیغمبر شوی ځکه دا سردار بل پیغمبر شوی دا خبره باطل دي ځکه چې روان حالات تیر حالات په دې باندې صرف الله پویږي الله تعالی دا اندازه د رسول موضوع دی څوک موضوع نه دی انسانانو کار نه دی وإلى الله ترجع الامور خاص الله ته پس کېدل ټول کارونه دي چې الله ته پس کېدل نو پکار د انتخاب الله تعالی وګي د خلکو کار نشو ځکه خلکو ته پس نشته خلکو په کیسه کار دي یا ایها الذين امنوا اركعوا اے هغه کسان چې ایمان راوړل رکوع کوي واسجدوا سجده کوي وعبدوا بندگی کوي ربکم د خپل رب وفعلوا الخير اكوي د نیکی کار لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي په دې ځکه کې اهم عبادت چې کوم دي دا غي ذکر دي الله تعالی هغه کسان د ایمان راوړل رکوع کوي او سجده کوي د دې کې اشاره شو مست د منځ دوه ارکان ذکر شروع کو سجده نو مراد نه منځ د فرض منځ خیال ساتي وعبدوا ربکم او تاسو عبادت کوئ د خپل رب یعنی یوازې منځ نه دی څومره عبادت چې پتا سو فرض عین دی داغي خیال ساتي وفعلوا الخير او کوي د نیکی کار د عبادتونو علاوه نور مسائل شو چاغي کې انسانیت خدمت د الله تعالی د مخلوق سره همدردیانی او دغه شان دغه هغه کار چې د عبادت نه علاوه دی الله تعالی ته منظور دی هم هغه باقی نه کې ته اشاره شو نو موږ په باندې اوسېږي د الله تعالی بندګۍ پوره خیال ساتي او باقی نیک اعمال هم چې څومره کارونه د نیکۍ دي هغه کوي لعلکم تفلحون دې د پاره تاسو کامیاب شئ کامیابی څه شته ویل کېږي د کامیابی تعریف بل ځکه کې روان دي چې من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز هغه سره چې جهنم نه بچ شو او جنت ته داخل شو هم دغه کامیابی ده د کامیاب شو
او دغه د اسلام اخیرنی هدف هم دغه دی. په دنیا کې چې څومره ازمون او قوانین او دینونه جوړ شوي دا غي یو هدف اخیرنی یو هدف لکه سوشلیزم اخیرنی هدف اشتراکیت دی چې هر څه د شریک شي، ته پیسې پورې د ځمکې پورې د زنانه پورې د هر څه شریک شي. او دغه شان د کې د لیبرالایزم چې کوم په دنیا کې چې تقریبا اکثری دنیا قبضه کړې ده او اکثری دینونه د لیبرالایزم یرغمال کړی دي. هغه عقیده دا ده چې بس انسان څه کول نه غدي کوي ته به کنټرول نه څه جرایم کول او خکاره کب بده کار ګوتی مور وړه بس ګرځي به چې ازادي متاثر نشي، شخصي ازادي دا غوي د ژوند اخیری هدف دی. چې دغه یو منګړت قصه د بیا ناکام کیږي، په خپل مې ناکام کیږي. دا ځان سیکولریزم اخیرنی هدف دار چې تمام دینونه د بیزاری اعلان وکړي، اس دین ممنه دا غیر انقلاب او دا غیر عقیده اخیرنی هدف دی. د اسلامیزم اخیرنی هدف دا چې من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، چې د جهنم نه ځان بچ کې جنت ته داخل شي. د اسلام اخیرنی هدف دی. او دغه ته فلاح ویل کامیابی ویل لعلکم تفلحون دي د پاره تاسو کامیاب شئ. د ځګن کې بده غاړه کې تل کېږي د اسیدت عند الامام الشافعي رحمه الله تعالی. د ځګه د امام الشافعي رحمه الله باندې زما سجده پرست، لیکن دا د امام الشافعي رحمه الله اجتهادي اختلاف دی. معلومه کې دا مسله دا سجده ځګن کې اتفاقی نه ده، اجتهادیت. د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام مالک رحمه الله رائے د ځګن کې دا د ځګن کې سجده پرست نه ده. اولی فرض نه ده، ځکه فرض نه ده چې په دې ځګن کې د مونږ باس روان دي چې ام نور کعو واسجدوا. معلومه کې دا د مونږ سجدي ذکر دی، تلاوت د سجدي ذکر نه دی. دا سجده د تلاوت نه ده بلکې دا د مونږ سجدي چې کوم باس دی هغه مضمون دی. په دې خو اتفاق ده چې مونږ د باس د مونږ د دې بل باس نه دی. نو په دې وجه باندې د امام اعظم رحمه الله او دا شان د امام مالک رحمه الله را دا سجده واجب نه ده. د امام شافعي رحمه الله رائے دا د جدد سجده واجب ده. امام شافعي رحمه الله د یو حدیث نه دلیل نسی او وی چې نبی عليه السلام فرمایل چې سورۃ الحج ته کوم امتیاز حاصل لنه پاره کې یو خبره ده چې بدی کې دوه سجدي دي. نو مخکې وسیده جره شوی دغه اتفاقی و او بل سجده بداش د امام حنیفه رحمه الله په بنسبانه په دغه حدیث کې د نباس دی. دا حدیث صحیح سند سره ثابت نه دی، ضعیف دی. او دغه کې دا کافی کلام موجود ده چې کوم احادیث کتابونو او د فقه کتابونو په تفسیر سره ذکر کړی دی. خلاصه دا راوتله چې د دوه امامانو په نسبت د سجده واجب نه ده. که چا وکړه نو سچر به وشي ګناهګاری کې بسوک نه، خو واجب نه ده. او د امام شافعي رحمه الله په نسبت واجب. وجاهدوا فی الله حق جهاده، او تاسو کوشش وکړئ په الله په بار د الله تعالی کې، الله تعالی دین مبارک حق جهادي پورا کوشش. جهاد هغه کوشش ته ویل کېږي چې بالکل طبق اخیرنی صلاحیتونه خپل استعمال کړي، جسمانی مالی ذهنی خپل صلاحیتونه به پورا استعمال کړي. په کوم څه کې هغه دا مضمون د جهاد د لغت په اعتبار سره. اوس د ځګن کې د کم صلاحیتونه مراد دی او څه د لپاره به استعمالېږي، کم شی ته مراد شو. نظر علماء رائے دا چې وجاهد فی الله حق جهاده معنی دا ده چې د الله تعالی په بندګۍ کې په تابعدارۍ کې دومره خواري وکړي چې څومره د هغه حق دی دومره خواري وکړي، پورا په اخلاص سره کار وکړي. نو بده څنګه بدا مضمون عام شي، عبادات تمام شامل شي. د کفارو خلاف چې مسلمانان کم صلاحیتونه خپل استعمالي هغه هم ته مراد شي. او حق جهاد کې د مضمون ته اشاره ده چې حق جهاده معنی دا ده چې پورا په اخلاص سره دنیوي اغراض مقاصد حکومت او غنیمتونو بالکل چې داغي اراده او نیت پکې نه خالص د الله تعالی د نظام د غلبې نیت، نو دا حق جهادي مضمون شو. دا ترجمه چې کومه ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل هغه وی چې وجاهدوا فی الله حق جهاده معنی دا ده چې د اسلام لپاره داسې قرباني ورکړي او داسې کوشش وکړي چې باغ کې پوره اخلاص د دنیا هیڅ تمام لالچ پکې نه. او د باقی علماء رائے دا چې جهاد په معنا د کوشش سره ده. نو تاسو کوشش وکړئ په تابعداري د الله تعالی کې
او په عبادت او د الله تعالی پر راضي کولو کې پوره کوشش وکړي څنګه چې دغه حق دی پوره به اخلاص سره لګیا شي. د ځینې علماو رایې دا ده چې دلته کې جهاد حق جهاده د حق جهاد نه مراد چې کوم دی د خپل نفس سره مقابله کول دي. ستا نفس چې کوم تا ناجایز مطالبات کوي او په ګناهونو کې د اخته کوي نو دغه نفس سره مقابله کول او دغه نفس نه منل د الله تعالی د رضا دپاره دا حق جهاد دی. دا مضمون د یو حدیث نه هم اشارتاً معلومیږي. د یو جنگ نه صحابه کرام واپس شو. دا روایت موطا امام مالک ذکر کړی دی. نو چې کله کورون ته واپس شو نبی علیه السلام ورته وویل چې تاسو د یو جهادي اصغر نه واپس شولی رالی اوس جهادي اکبر کې تاسو وخته یې او جهادي اکبر لوی جهاد دا ده چې تاسو سره یو نفس دی د هغې نفس به اوس مقابله کوئ چې دا نفس هم خراب نه کړي. نو دغه روایت نه اشارتاً معلومیږي چې دی نه مراد د نفس جهاد دی. او بل حدیث کې داسې هم دی چې المجاهد من جاهد نفسه په طاعت الله. په مجاهدینو کې بهترین مجاهد دا دی چې د خپل نفس سره هم د الله تعالی رضا دپاره جنگ جاري ساتي مقابله ورسره جاري ساتي او د دې نفس نه مغلوب نه شي. هو اجتباکم دغه الله تعالی تاسو غوره کړی یې. الله تعالی دین دپاره به خواري ځکه کوئ محنت به ځکه کوئ یو خدا د لعلکم تفلحون چې کامیاب شي. نو خپل کامیابي خوار څوک غواړي نو د خپل کامیابی حاصلول دپاره به د الله تعالی په دین باندې تاسو پوره عمل کوئ. او دویمه دا ده چې الله تعالی په تاسو باندې ډېر احسانات دي. هو اجتباکم دغه الله تاسو غوره کړی یې. ما جعل علیکم فی الدین من حرج نه د ګرځولې په تاسو باندې په خپل دین کې هېڅ تنګي. حرج په معنا تنګۍ سره دی. اوس د دې تنګي نه څه مراد ده چې آیا په نورو دینونو کې تنګي وه او په دې کې نشته دی. په نورو دینونو کې څه داسې مسلې وي چې هغه په دې دین کې نشته دی او هغه دې دین ته په هغې کې امتیازات حاصل دي او الله تعالی دا خلک په هغې باندې زیات غوره کړی دی. حرجین چا یو معنا دا کړې ده چې په دې دین کې داسې ګناهونه نشته دی چې هغې نه ته توبه وباسي او هغه توبه ترې نه ایسته کېږي. داسې ګناه پکې نشته. ممکنه ده چې مخکیني دینونو کې داسې مسایل وو چې هغې نه به توبه نه وایستله کېدله خو په دې دین کې داسې خبره نشته دی. کومې ګناه نه چې ته پښیمانه شي توبه پرې وباسي توبه ایستلی شي الله تعالی دې معاف کوي. دا یو قول دی. او دویم قول په دې کې دا ده چې حرجین په معنا د هغه سختو احکامو سره دی چې مخکیني دینونو کې دغه سخت احکام موجود او ډېر زیات مشکلو. مخکې د هغې نه قرآن تعبیر په اسرن سره په اغلال سره کړی دی. اسرن بوج داسې درانه احکام چې هغې باندې عمل کول کافي حد پورې ګران دي. لکه بني اسرائیلو به مونځ جماعت نه بغیر نشه کولی بغیر د جماعت نه هغې مونځ قطعا نه قبلېده. مونځ به لازم جماعت ته رساو. دې امت دپاره مسله بدله ده. نبی علیه السلام فرمایي زما د امت دپاره ټول ځمکه جماعت دی. یعنې کوم ځای کې چې ته ضرورت پېښ شي مونځ کوي نو همدغلته کېدی شي. او د دې دا معنا نه ده چې جماعت نه به پټ شي بل ځای کې به کوي. خو مطلب یې دا دی که ضرورت وي او در جماعت نه لرې نو کوم ځای کې هم کښېنو کولی شي. جمع د جماعت خپل فضایل دي په خپل ځای باندې دي. دغه شان ده کې بني اسرائیلو کې دا مثلا وه چې کوم ځای کې نه به بېلمازه شي په جامو کې هغه به یې کټکا او انزل پکې نه و. هغوی چې ونه مسلسل بغاوتونه کول احکام ورباندې سخت. په زناورو کې هم دغه مسایلو چې ډېر په پاکو زناورو کې دنه ډېر شیزونه داسې وو چې په دوی باندې به حرام و. هغه حرام شیز به د دوی د پاکې غوښې نه بېلول کافي حد پورې به ګران او ډېرې مسالې داسې نورې وي. توبې طریقه دا وه چې کله به چا توبه ویستله د ګناه کبیره نه نو بس هغې دپاره طریقه دا وه چې ځان بې قتله و. داسې اسانه خبره باندې توبه نه قبلېدله. دغه مشکل مسایل په دې دین کې نشته. نو من حرجین په معنا دغه سختو مسایلو سره واخله چې کوم تعبیر قرآن په اسران سره کړی دی مخکې تېر شوي دی. ملت ابیکم دا دین د پلار ستاسو دی. دا د نبی علیه السلام کوم شریعت محمدي چې کوم دی دا ستاسو د پلار دین دی. ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی. نو دې کې دې مسلې ته اشاره شوه چې ابراهیم علیه السلام هم دغه شان شریعت لاره څنګه چې موږ لرو. په دې کې هم مفسرینو احتمالات ذکر کړي دي چې ملت ابیکم دا دین د پلارانو ستاسو دی. د پلارانو ستاسو د مخاطبین څوک دي؟ د چا د پلارانو؟ ابراهیم علیه السلام د چا پلارو؟ نو مخاطبین یې څوک شو؟ یو قول پکې دا دی چې د دې مخاطبین چې کوم دي نو قریش دي. عرب خلک دي قریش.
چې قریشو دا اسلام او دا شریعت معمولی دین نه دی، دا تاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام دین دی. قریشو د ابراهیم علیه السلام احترام کاوه، بت پرستی او شرک په خپل ځای باندې، ولیکن د ابراهیم علیه السلام پیغمبري منله دغه ډېر احترام یې کاوه. په دې خبره به فخر کاوه چې موږ ابراهیم علیه السلام اولاد یو، په دې خبره به ډېر فخر کاوه. نو بیا به دې کې دا باقي خلک داخل شو که داخل نشو، کم چې عجم خلک دي. نو باقي کې تفسیر معرف قرآن لیکلی دی چې ګور ابراهیم علیه السلام خو د قریشو پلار شو، قریشو نیکه دی. بیا ابراهیم د دغې نه وروسته نبی علیہ السلام د ملت ابراهیمی باندې شو. د نبی علیہ السلام بیبیان د ټول امت لپاره په اتفاق باندې د روحاني میاندې دي، او د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته په دې وجه باندې د نبی علیہ السلام د بیبیانو نکاح د هیچا لپاره شرعاً جایز نه و. نو چې کله د نبی علیہ السلام بیبیانې د ټول امت میاندې شوې، او دغه د ابراهیم علیه السلام بیبیانې دغه د نبی علیه السلام بیبیانې دي، او نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې په اتفاق د بنو اسماعیلو کې پیدا شوی دی. نو په دغه طریقه سره باقي امت ابراهیم علیه السلام د باقي خلکو چې عجم خلک دي د دوی هم پلار شو په دغه طریقه باندې. او دویم احتمال دا دی چې ابیکم کې ټول امت ته ټول انسانانو ته اشاره ده چې ملت ابیکم نه دین د پلار ستاسو دی چې ابراهیم علیه السلام دی. ابراهیم علیه السلام د ټولو خلکو څنګه پلار دی؟ نو ابراهیم علیه السلام د ټولو خلکو روحاني پلار دی، روحاني دین دغه را منتقل شوی دی. نو بیا دا جسمانی پلار نشو بلکې روحاني پلار شو. روحاني پلار خو د ټولو دی، په دې کې هم شک نشته دی. هو سماکم المسلمین، دغه ابراهیم علیه السلام تاسو له نوم ایښودلی دی مسلمانانو سره چې دا مسلمانان دي. د دې ځای نه په فرق باطلاو کې چې کوم باطل فرقې دي ګمراه، هغه کې یو جماعت المسلمین یو ډله جوړه شوې ده چې هغه لږه زمانہ کې هغه وایي چې د دې امت چې کوم د دې امت قرآن او حدیث منون کې کسان چې کوم دي هغه ته مؤمن نه وي، هغه ته صرف مسلم وي، مسلمان به متوي نه وي. ځکه چې ابراهیم علیه السلام خو ته مسلمین ویل دي، نو په دې وجه باندې ته بل نوم نه دي. دا سراسر جهالت یا اختلافات الاستوري دي. په دې ځای کې کوم ځای کې داسې مسله شته چې ابراهیم علیه السلام د خلکو ته مسلمین ویلي دي، نو بل نوم متمک دی، داسې څه اشارات شته نشته، بلکې داسې د ابراهیم علیه السلام ته مسلمانان ویلي دي، خو د نورو نه منع هم نه دی کړی. نو بل نوم مؤمنین ویل، بل ټکی ویل، مسلمان ویل، مسلم ویل، په بله ژبه کې ویل، د دې خو هېڅ معنی نشته، هېڅ مذمت یې نشته دی. او در شریعت اصول چې تنسیس بشی نفي د معادا نه کوي، شریعت یو شي باندې صراحت وکړي چې دا حکم داسې شو، دا خبره داسې ده، نو د هغې به ته تعویلات نور تعبیرات نه راوباسه چې بل شاندې وشوه نو بیخي حرامه ده. ځکه څو پورې د حراموالي څه دلایل موجود نه وي، نو هغې پورې ته دغه حکم لګولی نه شي. ابراهیم علیه السلام تاسو ته مسلمانان ویلي دي من قبل، مخکې کله قرآن نه وړاندې، وفي هذا په دې قرآن کې هم دغه ابراهیم علیه السلام د مضمون ذکر شته. لیکون الرسول دې دپاره چې نبی علیه السلام شهیدا علیکم ګواه په تاسو باندې، وتکونو تاسو هم شئ شهدا ګواهان علی الناس په نور خلکو باندې چې کوم وړاندې تېر شوي دي. دا مضمون مخکې هم سورة بقره کې تېر شوی دی، او د دې وضاحت په یو حدیث مبارک سره کېږي چې قیامت په ورځ به الله تعالی دا ټول امتیان حاضر کړي، مخکې چې څومره امتونه تېر شوي دي دا هغه هم حاضر شي، دا امت هم حاضر شي. د قیامت په ورځ چې کله حساب کتاب کېږي د دې امتونو نه به الله تعالی خپل شان مطابق تپوس وکړي چې تاسو د آسماني حق دین د خپلو پیغمبرانو در رسولی او که دون ته رسولی. دا امت به اقرار وکړي، اکثري به اقرار وکړي چې موږ ته را رسېدلی پوره را رسېدلی دی. لیکن مخکینی چې کوم امتونه د باغیانو امتونه هغه به انکار کوي چې موږ ته چا دین نه دی رسولی. نوح علیه السلام قوم به منکر شي، او ابراهیم علیه السلام دغه شان نورو ډېرو پیغمبرانو امتونه به منکر شي چې موږ ته خو چا دین نه را رسولی، که را رسولی به موږ منلی وي. اگر چې الله تعالی د هر څه ښکاره به ښکاره معلوم دي، ځمکې به ګواه کوي، خپل جسم به ګواه کوي، هغه به وروسته کېږي. لیکن د الله تعالی عدالت او نظام داسې دی چې پوره به هر چا ته د خپلې خبرې اجازه شته. بیا به د پیغمبر نه تپوس وشي، د هر امت د پیغمبر نه به تپوس وشي چې تا د خپل امت ته را دین رسولی، هغه به وایي چې یا الله ما رسولی. امت په انکار کوي چې نه در رسولی، داسې وایي. الله تعالی به د پیغمبرانو نه تپوس وکړي چې تاسو دعوه لرئ، د امت انکار کوي چې نه در رسېدلی، تاسو دعوه لرئ چې موږ ور رسولی دی، ستاسو دپاره ګواه شته چې تاسو خپل ګواهان پیش کړئ.
نو دغه ټول دغه مخکینی پیغمبران به وایي چې او زمونږ د پاره د اخر زمانه امت چې کوم دی د نبی علیه السلام امت زمونږ د پاره ګواه دی. هغې د پته ده چې دا دین موږ ورسولی او د خلکو نه مانو. الله تعالی به دغه امت حاضر کړي. دوی نه به تپوس وشي چې د مخکیني پیغمبرانو دا دین رسولی او که نه یې رسولی. نو دوی به دې کې چې کوم عالمان پوهه خلک یې به ګواه وکړي چې دی رسولی ورته، لیکن د خلکو نه مانو. نو دغه مخکینی امت به جرح وکړي، په دې ګواه باندې به جرح وکړي چې دا څنګه به په موږ باندې کوي. په هغه زمانه کې خو دوی موجود نه وو، په موږ څنګه ګواه کوي. نو دا امت به دغه جرح جواب وکړي چې دا ټیک دی چې په دغه زمانه کې موږ نه وو، لیکن موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلي وو چې دې پیغمبرانو ښه پوره دین رسولی او لیکن خلک باغیانو نه یې مانو، ضد یې ټینګ کړی، تکبر یې کو، غرور یې کو، دنیا پرستۍ لیونې کړي وو او دغه دعوت یې مسترد کړی دی، منلی نه دی. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا یقیني رښتونې ده، موږ پې کلک یقین دی چې دا خبره صحیح کړله او دې مخکیني امتونو ته دین رسېدلی دی، داسې منکر دی. نبی علیه السلام به راوغوښتلی چې تا د امت ته دا مسله ښودلې وه، نبی علیه السلام به وایي چې دا ورته ما ښودلې وه، دا ورته ما ویلي وو. نو په دې ځای کې به دا دومره لوی اعزاز به دې امت ته حواله شي، په ټولو امتونو باندې ګواه کول او د مخکیني پیغمبرانو د دعوی حمایت کول او دغه شان د کې به دغه د دې امت د ګواه دپاره نبي علیه السلام حاضرېدل او تایید کول چې دا ورته ما ویلي دي. نو په قیامت په ورځ باندې دا دومره لوی شان الله تعالی به د دې امت هوښیارانو پوهو خلکو ته ورکړی. نو په دې ځای کې دغه احسان او نعمت ذکر کېږي. نو وتكون الشهداء على الناس نه مراد مخکینی امتونه دي، تاسو به ګواه وکړئ مخکینی امتونه باندې. فاقیموا الصلاة، تاسو قایم کړئ مونځ، چې دومره شان یې درکړی دی نو تاسو ذمهواري هم شته، مونځ قایم کړئ. وآتوا الزکاة، ورکوئ زکات. اقامت الصلاة کې یوازې مونځ ذکر شو، دې دا معنی نه یوازې مونځ کوئ نور هېڅ هم مه کوئ. اقامت الصلاة کې چې ذکر شو نو مراد د دې نه مراد بدني عبادات ټول مراد دي. په بدني عباداتو کې مونځ ته لوی مقام حاصل دی. نو ګویا چې د اقیم الصلاة کې بدني عباداتو ته اشاره وشوه چې بدني عباداتو خیال ساتئ او د مونځ په ډېر اهتمام کوئ. وآتوا الزکاة، ورکوئ زکات. د مالی عباداتو هم خیال ساتئ چې ډېر اهم شی پکې زکات ورکول دي. واعتصموا، او تاسې منګولې ولګوئ بالله، په الله تعالی باندې. منګولې لګولو څه مطلب دی؟ په الله تعالی منګولې څنګه لګي؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې واعتصموا بالله معنی دا ده چې تاسو د الله تعالی نه دعاګانې غواړئ چې د هغه څیزونو نه تاسو بچ کړئ چې کوم تاسو لپاره ضرري دي، که دنیا کې دي که په آخرت کې دي. دعاګانو حکم شو. اگر که د دعاګانو خلاف هم داسې قصې چلیږي چې په دې ځای کې دوا نشته، په هغه ځای کې نشته، خو چې کوم خو احادیثو کې داسې څه ممانعت نه دی راغلی، بس کوم ځای کې د الله تعالی د یادولو سره ماحول مناسبي هغه ځای کې یادولی شي. هر نیک عمل نه بعد دعا قبلېږي، نو په دغه ټایم کې دعا زیات ښه ده چې وشي. نو وایي د دې معنی دا ده چې تاسو د نورو عبادت، مالي عبادات او جسماني عباداتو سره سم دعاګانو هم خیال ساتئ، دعاګانې پرېږدئ مه. او حدیث مبارک کې هم داسې دي د الله تعالی نظام د انسان د نظام نه بدل دی. د انسان نه چې بار بار غواړي نو غوسه کېږي، او د الله تعالی نه چې کله نه غواړي نو غوسه کېږي، چې د غواړي نو خوشحالېږي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې واعتصموا، داسې منګوله ولګوئ په الله تعالی باندې، دعاګانې وغواړئ. د ځینې علماو رایې دا ده چې واعتصموا بالله معنی دا تاسو توکل وکړئ په الله تعالی باندې. خلکو ته مه ګوره چې خلک به څه وایي، خلک به څه کوي، او ښه به ښکاره مو که بد به ښکاره مو، څوک ورته ښه سړی وایي او که به نه وایي، دا خبرې یو طرف ته کوي، بس په الله تعالی باندې په دین کې توکل وکړئ. هو مولاکم، دغه الله تعالی ستاسو مالک دی. او دریم قول پکې دی کې مفسرین دا ذکر کړی دی چې واعتصموا بالله معنی دا ده چې تاسو منګولې ولګوئ په دین د الله تعالی باندې. بیا دغه حدیث اشارتاً تایید د یو حدیث مبارک نه کېږي کوم چې موطا امام مالک ذکر کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایل چې تاسو زمانه بعد اس کلم گمراه کېدی نه شئ تر څو پورې چې تاسو دوه څیزونو باندې منګولې لګولي. او یو باغې کې چې کوم دی نو د الله تعالی کتاب دی، دویم سنت رسول دی، د نبی علیه السلام سنت دی. نو په سنت باندې تاسو پسې شوئ او په قرآن پسې شوئ نو ګمراه کېدی نه شئ. نو واعتصموا بالله نه مراد ځینې علماو رایې دا دی د حدیث په بنیاد باندې چې ممکنه دی نه قرآن او سنت د نبی علیه السلام مراد دی. دغه حدیث کې هم د سنت لفظ دی، د حدیث لفظ نه دی چې حدیث رسوله نه دی بلکې و سنت رسوله دی. ځکه په حدیث او سنت کې فرق واضح دی.
سنت د عمل لپاره خو حدیث هر حدیث د عمل لپاره نه، یو سنت هر سنت د عمل لپاره. سنت کې چې کوم دی نو څلور شرایط دي. هغه شرایط چې کله موجود شو نو بس دا به لازم د عمل سره به تعلق د بل سره به تعلق نه. هغه د نبی علیہ السلام خصوصیت بنای منسوخ بنای امت د لپاره په عمل کول ممکني او دا شان د اخر وخت پورې به نبی علیہ السلام کړي پر خودلی به نه. نو چې کله دا مسلې کې یو خبره مچته شو بیا به حدیثي خو سنت بنای او چې کله صورت د قابل اتباع نشو عمل قابل نشو. لکه ډېرو روایتو کې متواتر روایتو کې شته د نبی علیہ السلام 14 میاشتې منځ بیت المقدس ته کړي وو، هغې نه بعد قبله بدله شو، تحویل د قبلې راغی. اوس دا حدیث دی او هېڅوک انکار نشي کولی. قرآن هم به دغه مضمون ذکر کړی دی، لیکن 14 میاشتې نه چې یو ورځ هم بیت المقدس ته منځ کول ټیک کار نه دی، جایز نه دی فی الحال. ځکه چې بس دا حدیث شو خو دا سنت نه دی، دا خو نبی علیہ السلام پرېښی دی، بیا منسوخ شوی دی. ځینې کارونه نبی علیہ السلام کړي دي لیکن امت له هغې باندې عمل کول ممکن نه دي صریح ده. لکه نبی علیہ السلام معراج په واقع کې اسمانونو ته لاړو، امت خو نشي تللی، نو په دې وجه باندې حدیث شو سنت نشو، عمل کول به امت لپاره نشته. او درېیمه دا ده چې نبی علیہ السلام یو کار کړی نو دا به د عبادت په نیت باندې کړی، د عذر په بنیاد به نه کړی. چې کله عذر ونه بیا امت له عمل کول نشته، یعنې امت لپاره هغه عبادت نه شمارېږي. لکه په ځینو روایاتو کې چې کوم دی چې نبی علیہ السلام زنګنان زخمي و، بیمار او نبی علیہ السلام په دغه واقعه کې په ولاړه باندې تش اودس مات کو. اوس دا سنت نه دی، خو دا څه شی دی؟ د عذرن دی، صرف جایز شو په حالت د عذر کې. دا کسو کې په ولاړه باندې په الحال کوي او ثواب یې ګڼي د خطا دی، د ګناهګار دی او دا ثواب نشو، دا سنت نه دی. دغه شان د ګزدنې کارونه د نبی علیہ السلام خصوصیت او عمل امت د لپاره هغه نشته دی. نو چې کوم د نبی علیہ السلام خصوصیت او هغه د نبی علیہ السلام امتیازي حال دی، لکه نبی علیہ السلام د زیاتو څلورو نه زیاتو بیبیانو سره نکاح کول، دا نبی علیہ السلام خصوصیت دی. نبی علیہ السلام په عمل کړی دی، امت پې نشي کولی. نو دغه ټول احادیث دی خو د سنت نه دي. په دغه موطا امام مالک په د حدیث کې هم سنت رسوله ذکر شوی دی. نو ځینې خلک د مغالطې او دوکې دپاره د حدیث ټکي استعمالوي چې فلاني کتاب کې حدیث ته غوڅو کې مني نه، عمل پې ونه شو او حدیث موږ صرف موږ پې عمل کړو. دغه شان د ضعیف او منقطع منګړه تاسو څومره قسمونه چې ټول احادیثو کې داخل دي لیکن په سنتو کې داخل نه، دغه سنت نشي ویلی. نو ممکن ده چې د دې نه مراد سنت رسول او کتاب الله ته مراد دي. فنعم المولى نو ډېر ښه مالک دی الله تعالی، ونعم النصير او ډېر ښه مدد کوونکی دی. نو بس د خاص تابعداري هم دغه ذات په کار شو، د بل چا نه.